أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا سورۃ بنی اسرائیل شروع ابتدا کی واقعہ دو اسراء د معراج بیا تذکرہ د موسی علیہ السلام لد کتاب ورکولو و بنی اسرائیل ته د لیږلو بنی اسرائیل له کتاب کې دا خبر ورکړو چې تاسو به فسادونه کوئ نو دوه غټ فسادونه به کوئ نو د هغې په وجه باندې سزا به در کوم دنیوي د هغې خبره وشوه بیا تخویفاتو مسله د توحید وه دنیا کې انسان چې څه عمل کوي نو هغه لیکلی کېږي دا په غیبو کې پراته دي پټ پراته دي یو ورځ به راځي چې دا به راښکاره کېږي قیامت ورځ به نو هر یو سړي له به د هغه عملنامه ورکړی شي او ورته وایي خپله عملنامه په خپله ولوله او ستا سره ته خپل ځان باندې دې کې چې صدی په هغې باندې په خپله حساب وکړه نو دنیا کې چې چا هدایت اختیار کړل نو د هغې فایده به هغه ته وي چا چې ګمراهي اختیار کړله د ګمراهۍ وبال به په هغه باندې که یو سړی دا وایي چې 1000 ګناه دې زما په غاړه نو دا دروغ وایي غلط وایي 1000 ګناه د بل په غاړه کېږي نه چا چې څه کړلي نو هغه د خپل ځان دپاره یې کړلي دنیا کې الله رب العزت څومره چې پیدا کړي مې دي نو ډېر خلک داسې دي چې هغې مخالفتونه کوي خو عذاب په هغه خلکو باندې نه راولم چې کله مې هغې ته پیغمبر نه یې لیږلی هغې ته مې څوک واعظ و نصیحت کوونکی نه یې لیږلی هغې ته څوک یره ورکوونکی نه یې تلی نو هغه پورې زه عذاب نه ورکوم دارنګې کله چې د اراده وکړو موږ د یو کلي د هلاکت خلک په هغې کې لګیایي ناروا کوي نو د هغه کلي مشران هغه هم غټان خلق تکبر کوونکي خلق هغه مشران شي ناغه فسق و فجور په آزادانه طور باندې شروع کی نو عذاب پراشي او تباش دا یو قسم تخویف راکې منګلا چې مسلمانانو که تاسو هم دغه سي خلاف شروع کو نو تاسو باندې وهم دغه شان عذاب راشي دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا وا چې الله استیصالی عذاب زما په دې قوم باندې زما په دې امت باندې مراولي مخکې چې عذاب راغی نو د یو امت یو ډله یو قوم چې هغه
قسمه خلقو هغه به ټول تباه شو، بس د هغې نوم اغوستونکي څوک پاتې نه شو. نو دغسې عذاب الله رب العزت نه راولي. اگرچې نور عذاب د عذابونو شکلونه ډیر دي، لږ لږ دي، خو دغسې په یو ځای چې عذاب راشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت هغه ټول تباه شي، داسې نه کېږي. الله رب العزت دغه دعا قبوله کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړې وې د خپل امت دپاره، نیو پکې دائم کړوه نو قبوله شوه، بل دعا یې کړوه نو هغه قبوله نه شوه. چې دې اتفاق اتحادي وس چې ګورې نو څومره بې اتفاقیانې چې دي نو زموږ په خلکو کې شتي، یو بل پسې بدرد وی، کاغه د مولیانو دا او کاغه د نورې ډلې دي، که هر یو ډله ده یو لګیا دی بل باندې بد وی، بل لګیا دی په بل بد وی، د هغې د یو بل سره اتفاق اتحاد نه راځي. لکه څنګه چې زموږ پښتانه دي، دی اتفاق اتحاد د دې ډېر ګران دی. کله چې داسې خلک وي چې د هغې اتفاق اتحاد راشي نو بیا به نورو خلکو ته نقصان وي، نو هغې لګیا دی په دې کې ګوتې هم وهي چې دې کې اتفاق اتحاد را نه شي. شیطان هم لګیا دی او دغه نور شیطانان انسی هغه هم لګیا دي، اتفاق او اتحاد ته نه پرېږدي. دغسې د مولیانو اتفاق، علماء اتفاق، هغه په هره مسله کې نه راځي. اختلاف وي، یو به یو پسې بد وي، بل پسې بد وي، ولې که دغه اتفاق او اتحاد د دغې خلکو راشي نو نور خلک به بیا خراب شي. نو دا ایجنډه د نورو خلکو هم دا د دې غلطو چې مولیانو کې دغسې یو بل پسې پاراوه، نو مخکې به د خلکو چې کوم د کلي مشران دي، غټان دي، مخورز خلک دی، نو هغوی به مخکې به چرګان جنګول، بانګیان به جنګول، ګډان به جنګول، سنګان به جنګول. بیا بعضې ورځې به داسې رالی چې په هغې کې دغه کسبونه به نه کېده نو بیا به مولیان جنګول. یو مولا به بل پسې تېره کو، بل به بل پسې تېره کو، او کې به ناست دا بیا مناظرې به وي او بیا دا قصې به وي، بحث مباحثې به وي. اختلاف دغې نه جوړېږي. نو الله وایي دغسې چې کله د یو قوم د هلاکت اراده زه وکړم نو په هغې کې مشران فاسقان شي. نو چې کله مشر فاسقي او عامه مشهوره خبره ده چې الناس علی دین ملوکهم، خلق د بادشاہ په دین باندې، خلق د مشر په دین باندې، مشر یې څنګه و جو رستو رعیت هغه هغه شاني. خلق وی چې څنګه ژرنده یې دغسې دوړی، نو شر خلک. نو چې څنګه مشران یې، نو مشران یې که ښه خلک وو نو کشران یې هم ښه، او چې مشران یې ښه نه وو نو کشران هم ښه نه. ورپسې تذکره کوي الله وی وګورئ تاسو څومره موږ قومونو نه هلاک کړي د نوح علیه السلام نه وروستو. نوح علیه السلام قوم ته وګوره، هغه تباه شوی دی. د هغه نه وروستو نور څومره قومونه دي تباه شوي دي. دا ولې؟ د هغې د ګناهونو په وجه باندې، د شرک په وجه باندې، د مخالفت په وجه باندې. بعضې خلک لګیا دي دنیا خو د مستقل اوسېدو دپاره خو نه ده. دی وایي نه مال دنیا کې راکوي، دنیا غواړي، نو دنیا کې موږ چاله چې غواړو څومره چې غواړو ناوله ورکو، لیکن بیا وروستو د هغه ځای جهنم وي. او څوک چې آخرت غواړي او د آخرت دپاره کوشش د هغې مناسب کوي، خو شرط پکې دا دی چې مؤمن وي، نو د هغه کوشش قبول دی. او د هغه کوشش د پاره کوشش د هغه مناسب کوي، خو شرط پکې دا دی چې مؤمن وي. د هغه کوشش د پاره کوشش د هغه مناسب کوي، خو شرط پکې دا دی چې مؤمن وي. د هغه کوشش د پاره کوشش د هغه مناسب کوي، خو شرط پکې دا دی چې مؤمن وي.
او هغه آخرت کې کامیاب دی نور دنیا کې الله رب العزت وی دادی او که هغه دي د دې سره چې څه کم ښه کولی کېږي او د هغې سره چې کم ښه کولی کېږي دا ټول څوک کوي د چا د طرف نه دي من عطاء ربک ستا د رب ورکړه دي دې له هم ورکوي هغې له هم ورکوي ستا د رب ورکړه هغه بند شوي نه دي هغې باندې د بل چا لاس نشته چې بل څوک به بنه کړي دنیا کې هم بعضې په بعضې باندې د مال دولت په لحاظ سره د درجو په لحاظ سره په هغې باندې فضیلت شتي د چا مال زیات دی د چا کم دی د چا عزت زیات دی د چا کم دی او آخرت چې دی هغې کې هم دغسې دي آخرت دپاره چې چا کار کړلی ډېرې کړلی وي د هغه دپاره غټې درجې دي او د چا چې لږ کار کړلی وي د هغه دپاره لږې دې نه وروستو امور مصلحه ذکر کوي څه اوامر دي څه نواهی دي څه تقریبا د دوو رکوګانو کې نواهی چې ګورې نو تقریبا څه 12-14 نواهی دي او اوامر چې ګورې نو 9 اوامر دي د سړي اصلاح په دې باندې راځي کم چې اوامر دي په هغې باندې عمل وکړه کم چې نواهی دي د هغې نه ځان بچ کا اول وی شرک مه کوه که شرک دې وکړو نو ګورئ مضموم او مخذول بشي او بیا ورپسې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا نو دلته کې هم الله تعبدو دویم نهی ده او الا ایاه وبالوالدین احسانا دا اوامر دی بیا بندگی کوا احسان کوا ورپسې اوامر دی ظاهرا او نواهی دی پکې نهی پکې ده نو لا تقل لا تنهر بیا وروستو راځي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس دا ټول نواهی دي اوامرو کې الا اياه یعنی اعبدوا اياه واحسنوا بالوالدين احسانا بیا وقل لهما قولا کریما واخفض بیا وقل رب ارحمهما ربي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وات ذا القربى ورپسې بیا وی بیا وروستو نورو کې راځي بیا فقل لهم قولا ميسورا نو دا اوامر دي نو د دوو رکوګانو کې تقریبا دغسې اوامر ډېر شي اوامر دي پکې او ډېر شي نواهی دي پکې دا زمونږ د استاد د اصلاح دپاره د نفس د اصلاح دپاره د کورنۍ د اصلاح دپاره زما استاد کور جوړ شي الله رب العزت اوامر او نواهی زما استاد دنیا هم ښایسته شي آخرت هم ښایسته شي د هغې دپاره وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او څومره هلاک کړي موږ د قومونو نه وروستو د نوح علیه السلام نه وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او کافی دی ستا رب په ګناهونو د خپلو بندګانو باندې خبردار لیدونکی الله لیدونکی دی الله خبردار دی څومره چې ګناه کولی کېږي څومره چې اعمال کولی کېږي الله پې خبر دی په هر څه باندې الله خبردار دی ګناهونه الله ته معلوم دي څوک یې کوي کم ځای کې کوي په تکه تور شپه کې کوي په تک تور تم کې کوي هېڅ څوک نشتی دی ګناه کوي یوازې کوي که په دوه درې تنه باندې کوي هر څه چې دی الله ته معلوم دي الله ته هر څه معلوم دي
تک تور شپی په تک تور ګټه باندې او تک تور میګه پیروانی الله ته معلوم دی بس رینی د شپې سره لیدل نشي کولای الله ته معلوم دی الله د دغه انسان دی او کاغه حیوان دی کبل څه شی دی الله رب العزت دهغه په اراده باندې پوه دی وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد سوچ غواړي اراده کوي دی دنیا لرا عاجله دنیا دا دنیا غواړي سری غواړي عجلت کې تادی کوي کنه تادی باندې عجلنا له فیها نو تادی سرو کو موږ غل دې پدې کې ما نشاء سچ موږ غواړو لمن نريد د چا د پاره چې غواړو د پاره چا د پاره چې غواړو ناغل ورکو خلق وای دنیا چې دا نو دا په قدر دا اندازې باندې دا الله تقدیر کې سلیکل هغه ملاویږي په اندازې باندې ته ملاویږي کله ډېر اسی کوي څومره چې الله مقرر کړل هغه ملاویږي په قدر د لیک باندې او نیکیانی چې څومره د کین امر ملاویږي هغه کې مقدار نشتی بیا چې څومره د اخلاص ته پکې څومره د نیکی کوي لګ کوي جو لګ ثواب ملاویږي ډېر کوي جو ډېر ملاویږي نه الله ایمان شاو د چا پر چې موږ غواړو لمن نريد سچ موږ غواړو د چا پر چې غواړو ثم جعلنا له جهنم بیا ګرځول موږ د پر جهنم یصلاها داخلي کې به د جهنم ته مذموما بد بیان شوه مدحورن رټلې شوه رټلې شوه وي لرشي زما د خوانه وې شړې وي دا شړلې شوه ومن اراد الاخره او چا چې اراده کړل د آخرت وسالها سایها او کوشش کړل داغه د پاره کوشش مناسب داغه آخرت بسنګ ملاویږي آخرت په دې باندې نه ملاویږي چې ډېر غټي راجمه کا ډېر شګي راجمه کا ډېر بلاکونه راجمه کا آخرت به جوړ شي نه سالها سایها داغه مناسب چې کوم کوشش ده وهو مؤمن په داسې حال کې چې د مؤمنی دا به شرط ده ایمان اشته او د ایمان نرستو د عمل کوي هغه عمل چې داغه مطابق عمل صحیح عمل صالح د قران او سنت مطابق عملی د الله حکم د پیغمبر طریقې په دې باندې د مؤمن دی حالت کې هغه د عمل کوي نو ته ملاویږي کې یو سره لګیا دی د الله حکمونه د پیغمبر طریقې منی کوي لیکن ایمان نشتی مؤمن نه دی مسلمان نه دی په دې باندې هغه ته ثواب نه ملاویږي اگر بهر ملکونو کې بازی دي داسې هغه چې کم سکی هغه دي چې هغه الله ویلي د الله رسول ویلي کوي لیکن ایمان نشتی کوي وکړه فائدہ ته نه ملاوي یو سره ده نو په پښتو کې ویل کېږي هندوستان خدای ناراض وي نو هندو لګیا د عبادتونه کوي نو ال ایمان نشتی نو کده قبله ته مخ کړل کافر راشي او هندو راشي اذن به جماعت کې ودی کعبه ته مخامخ ودی او لګیا منځونه کوي عبادتونه کوي طوافونه کوي اس اجر وطن نه ملاوي اس ثواب وطن نه ملاويږي سو پوره شي ایمان نه راوړي خلق وې مخ کې د کعبه په بزرګي کې شک نشتی لیکن خرب حاجی نشي په طواف د بیت الله نسالها سایها کوشش کړي داغه د پاره کوشش مناسب داغه وو مومن په داسې حال کې دی مومن فاولائک کان سعیهم مشکورا دا کسان د کوشش د دې قبول شوه د دې کوشش قبول شوه د دې چې کم کوي دا منظور ده کلن نو می دوها اولای دا ټول هر یو چې دی منګه امداد کو د دې سره داد یو کدغه دی دا مسلمانان دی او کدا کافر دی د دې سره په دنیا کې چې څه کولای کیږي منا تعالی رب نو دا ورکړ دي استاد رب
ए काफिर ले چې ورکړي دغه امریکای والدي کې برطانیې والدي کې بلی کې بلی سچ ورکړي هغه لچا ورکړي دا نه چې دا غو چې تسبل سو وا ته خدای وای ناغه وال ورکړي سو بل چاته دې भगवान وته وای ناغله ورکړي سو ما که الله ته भगवान وای نو والدګي نور سره شرکونه کوي نو سچ کړلی نو الله کړلی سچ ورکي دی له الله ورکړلی پیدا کړی دی نو الله پیدا کړلی مال ولا ورکړل دولت ولا ورکړل سچ دی صحت ته د دې عمر ده اټول د الله طرف نه دي سمره نعمتونه په دنیا کې کافر له ورکي مسلمان له ورکي او د کافر د دنیا د نعمتونه د داسې دي د دنیا ټوله چې دې د ماشي د وزر مقداري قدر او عزت د دې هغه حیثیت د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر مقداري نه ده احادیث کې راتلو لو كانت الدنيا عند الله مثل جناح بعوضه لما سق الله كافرا شربة ماء قط کده دې دنیا مقدار حیثیت د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر مقداري وې نو کافر باندې به ګټ وب نويس کولې او ماشي وزر مقداري هم حیثیت نشتی دا سچ دی لګیا دي کوي سچ هغه له ورکړلی دا ټول الله ورکړلی نو موږ ته دا درس او سبق دی تاسو ورپسې کېږئ مو په دې شیزونو پسې دنیا پسې ورپسې شي دنیا پسې ورپسې شي نو څومره وای خلکو ډېره دنیا وګټل نو څه شو خالی لاس روان دي بالکل خالی لاس اس شی ځان سره وې نه وړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کم سچې تا او غړو نو فام افنیت نو فنا دکړو او لبستا یا دی واغستو نو پابلې ته نو زاړه دکړو یو شی دی واغس جامه دی واغستا کپڑا دی واغستا نور چې دا غستو کم سامان دی دا دی واغستو نو پابلې ته نو زوړ دکو نور څه چي دي ناغه خو د نور دي نور ته پاتې دي او کم چې تصدقتا تا صدقه کړو افنا نو فابقیتا هغه تا ځان سره باقی پاتې کړه هغه ستادي کم چې صدقه کړو نو دغه ستادي الله د پاره دی ورکړي نه تا دا ځان لپاره ذخیره کړو او کم چې تا او غړو ناغه تا پناه کړه کم چې دی واغستو ناغه دی زاړه کړه کم چې صدقه کړه نه تا ځان لپاره کې خو دو نور سمره چې دی ټوله دنیا هو پاتې ده بلتا وما كان عطاء ربك محظورا او نه دی ورکړه ستا د رب بنشوي کافر لیم ورکه او مسلمان لیم ورکي منون کې لیم ورکه نه منون کې لیم ورکي دوست لیم ورکه دشمن لیم ورکي الله رب العزت سخا ادم رضیات ده انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وګورا څنګه غورواله ورکړل موږ بعض دې خلکو له په بازو باندې ولل اخرت او خامخا اخرت اکبر درجات ډېر غټو درجو والده او اکبر تفضیلا او ډېر غټو تفضیلتونو والده ال دغه ډېر غټ فضیلتونه دي ډېر غټ درجې دي ډېر غټ احسانات دي د الله ډېر غټ درجې دي ال دغه غورواله ده ال دغه اوچتواله ده لا تجعل مع الله الها آخر مگر زو د الله سره بل الہ مګنا د الله سره مشمار د الله سره بل الہ فتقوا کنه کې بني مذمومن بد بیان شوی مخذولا شرمنده نن دې د بل چا بندگی وکړه بل چاته دی आवाज وکړو بل چا کې دی هغه کرشمه اومنلې کم چې د الله کم حیثیتو کم چې د الله کم صفات دي هغه صفاتونه د الله نه سوا په بل کې اومنل نو یہ با فتقعد مذمومن سبب مذمومه بد بد بیان شوی ذلت کې وای شرمنده وای مخذولا
شرمنده. چال دګي الله نه تپوسو کی دا دی ولي کول بیا به جواب نه نو شرمنده وای. نن دنیا کې توحید منل پکار دی، شرک نه ځان ساتل پکار دی، دا الله حکم او د پیغمبر طریقه باغی ما خپل ژوند تیرول پکار دی. دنه چې اوړې نو خبره ورانیږي. ښه ما خو سب کیو شي دغه پر دی. وکما اهلکنا من القرون سمره هلاک کړي موږ د قومونو من بعد نوح د نوح علیه السلام نرستو. سمره قومونه تباشی دي ګوره ځان شماروي کم اهلکنا سمره هلاک کړي موږ ډیر شي دي. وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا کافی دې ساره په ګناهونو د خپل بندگانو باندې خبردار لیدونکې. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها سوچ غواړي اراده کوي دې دنیا لرا عجلنا له فیها نو پتا دې باندې ورکو مونږ اغله پدې کې ما نشاو سچ مونږ غواړو د چا لپاره چې غواړو. ثم جعلنا له جهنم بیا ګرځول مونږ جهنم د لپاره. ثم جعلنا له جهنم بیا ګرځول مونږ د لپاره جهنم زیدتلو دې د ټکانه دا یصلاها داخلي کې باغ ته مذمومن بد بیان شوه مدحورن رټل شوه. ومن اراد الاخرته سوچی اراده کې د اخرت وسعلا سعیها او کوشش کې داغه د پاره کوشش مناسب داغه او هو مؤمنون پدا سال کې چې دې مؤمن. فاولائک کان سعیهم مشکورا نو دا کسان کوشش د دې قبول شوه. کلن نمد هؤلاء وهؤلاء دې هر یو سره امداد کو منګه د هر یو سره منګه ورکړه کو هر یو لا منګه مهلت ورکو هر یو لا منګه دار یو سره منګه امداد کو. هؤلاء وهؤلاء دادی او کدادی من عطاء ربک دا ټول ورکړه چې دا ستا د رب د طرف نه دی. وما کان عطاء ربک محظورا نه دی ستا د رب ورکړه بنشوي. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وګوره څنګه غوړواله ورکړې موږ بعد دې په بعضی باندې ولل اخرت اکبر درجات او خامخا د اخرت کې اخرت د پاره غټي درجې دي و اکبر تفضیل او ډېر غټ فضیلتونه دي. لا تجعل مع الله الها اخر مگر زو د الله سره نور الها بل اله فتقعد مذموما کنه کې بنه مذموما بد بیان شوی مخذولا شرمېدل نو مذموما بد بیان شوی وي مخذولا شرموله شوی وي ال دغه به شرمېږي او به شرموله شي چې الله وای عذاب ته جهنم ته ولېږي نو ال به شرمېندې بیا کا خلکو مخکې تپوس کې ولې دا شرک کاو شرمنده وای بیا کا دا سره هغه د شرک کړل نو شرمنده وای مذموما بد به بیان شي بد بیان شي مخزورن شرمېدل. الله رب عزت مولا قرآن و سنت بنا من کل توفیق واخر قم النور ربنا اغفر لي